لکه څومره تمنا موجود چې پلار وایي زه شریک شم او زوی وایي زه شریک شم. و چې کله یې قرآن راضي وکړه حسونه یې وکړو نو د دې زوی نوم یې وکړ حضرت عیسی علیه السلام. الله اکبر. نو یې د زوی وکړو چې دی به په جهاد کې شریک کړي. نو دلته یې د پلار تمنا ده چې زه شریک شم. د پلار د خپل بچي ته وایي حضرت عیسی علیه السلام. صحابه و چې کوم مینه جذبه د جهاد او د شهادت هغه د خپل بچي ته وایي آسرني بها یا بنیه و ای زما زویه په خپل ځان باندې وطن ما ته ترجیح راغلی. ته پاتې شه او ما جهاد میدان ته مخکې کړه چې زه لاړ شم. ما ته ترجیح راغله زه د پلار یم ته زما زوی. ستا خوښه دا ده چې زه په جهاد کې شریک شم. زما خوښه دا ده چې د پیغمبر خدا سره د جنګ بدر په میدان کې زه شریک شم. نو ورته وایي ای زما زویه ته ما ته ترجیح راغله چې زه په کې شریک شم. أغزير وطويل يا عبدي إذا ما أخرجانا إنها الجنة لو كان غيرها لأصرت به وإذا ما أخرجانا تأخذ الجنة مع من الأدب جميع بدر تزم تبغمبر سرا فجهاد كشركتكم تأخذ الجنة مع من الأدب إيه أخرجانا هذا الجنة مع من الأدب تقول مع من الأدب تأخذ بترتيب الكلوة وترتد ترتيب لكم زمان سرغالي چې خپل د پیغمبر سره وجاهد دا د حضرت عیسی رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سره په جهاد کې د شرک کېدو جذبه. نو بیا علما فرمایي روایت کې راځي حضرت عیسی رضی الله عنه ته اجازت ملاو شو د بدر په میدان کې ډېر شهید شو د پیغمبر علیه السلام سره جنګ یې وکړو او بیا اخیر د بدر په میدان کې په جنګ بدر کې حضرت عیسی رضی الله عنه شهید شو. او د پلار تمنا او زوی دغه صفات وړي او ارمان چې کله په بل کال باندې د احد د نظام وکړه او پیغمبر علیه السلام د احد نظام ته راغلی نو بیا د حضرت خیثمه رضی الله عنه راغی او پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ای د الله رسوله هغه یې تسویج کړه هغه شهید شو او په جنګ کې بدر کې شرکت وکړو او عرض او شهادت نصیب شو. نو پلار ارمان یې راپړو باندې پروت دی لا یې زړه ته تسلي نه میلاویږي. پیغمبر علیه السلام ته راغی وایي ای د الله رسوله په جنګ بدر کې زما د زوی نوم پروت دی هغه شهید شوی او هغه چې کوم دی هلته شرکت وکړو شهید شو. وایي ای د الله رسوله زما د شهادت ډېر شوق دی. وایي ای د الله رسوله پرېږده شپه وایي ما خوب ولیدو خپل بچی مې په خوب کې ولیدو چې ډېر په خوشتا شکر صورت کې د جنت په باغونو او نهرونو کې سیر دی او ما ته زما بچی وایي چې ای زما پلاره راځه چې وایي یو ځای د جنت په دې باغونو او په دې نهرونو کې چې کوم ځای نه وایي سیر دی. حضرت خیثمه رضی الله عنه علیه السلام فرمایي وایي ای د الله رسوله زما خپل بچی ډېر رایاد شوی دی زه بوډا شوی یم په وجود کې سستیا راغلې ده زما وایي د خپل الله سره د ملاقات شوق دی. زه غواړم چې خپل الله سره ملاو شم. ای د الله رسوله ما ته دعا وغواړه چې په جنت کې د خپل زوی سره الله ما ته ملاقات نصیب کړي الله ما ته شهادت نصیب کړي. وایي پیغمبر علیه السلام ورته دعا وکړه او په جنګ احد کې د ده د پلار حضرت خیثمه رضی الله عنه شهادت چې کوم دی نصیب دا چې کوم دی د صحابه او جذبه صحابه دا جذبه او نن موږ د جهاد په نوم پورې کېږو مسخرې کوو. مسلمان چې د مولود دی د ده په زړه کې به د جهاد مینه محبت وي. دا د ایمان د کاملوالي علامت دی. کله چې د احد د غذا لپاره اعلان د جنګ وشو حضرت حنظله رضی